رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی اذمنوا لی ستا مال د شپږو شیانو ذمہواری راکړئ شپږو شیانو ذمہواری لاله راکړئ ازمن لکم الجنه زب تاسو له د جنت ذمہواری درکړم ما تر شپږو چیزونو ضمانت وکړئ د الله نبی وی یو وی اصدقوا اذا حدثتم د الله نبی وی چې خبرې کوئ نو رښتیا ووایئ دروغ نه ځان وساتئ یو لاله د دې خبرې ضمانت را د الله نبی وی چې خبرې کې نو دروغ بنوي مسلم کې روایت دی ملائک د رحمت د مؤمن ته تاویږي کرامن کاتبین دارنګ نور ملائک دا انسان سره عمل کوي دا مؤمن دا لیکي او دار ملائک د انسان د نیک عمل ته خوشحاليږي لکه یو صحابي بارک راځي مانځه کې ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم درکون راپورته شو سمع الله لمن حمده دا صحابي ویل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه چې کله نبی علیہ السلام سلام وګرځاو د الله نبی حدیث کې راځي مشکات کې روایت ده وی من المتکلم ولا خبر چا وکړي به مانځک صحابي د یې غږ نه کا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ویل من المتکلم دا خبر چا وکړي بیا صحابه یو بل تکتل چا څنوي دریم ځلې چې ویل من المتکلم دا خبر چا کولی دا صحابي ویل انا یا رسول الله دا الله پیغمبر زوما ویل قسم په الله ملائک د دې خبرې ته دومره خوشاله د 13 نه زیات ملائک مې ولیدل چې هغه عملې کولې چې منګه یو ویزې وړم الله له بل ویزې وړم ترې عمل صالحه په خبره دی الله دومره خوشاله چې ملائکه توندي کوله د 13 نه باروي چې دا کلمات منګه خېجاو او د یو بل سره په باس مباحثه دا حدیث محدثین معلومیږي چې ملائک د مؤمن نه تاویږي چې کله به دا څه خسته عمل کوي او یا به خسته خبره کوي چې موږ د الله دربار ته چوتک نن د الله پیغمبر فرمایي چې کله سړی دروغ وایي نو تبا ده وی لري شي دنه په څومره مسافت باندې ملائک ته نه لاړ شي دا ته ولې لاړ شي د الله نبی وی زکه ته لاړ شي چې د دروغجنه د خلینا بدبوئی زی لکه یو سړی په ظاهره کې یو بدبودار چیز استعمال د هغې د خلینا مؤمنانو ته تکلیف یې کړ د هغې د بدبوی نه دارنګې چې کله باطن ستا خراب شي او روحانیه کم قوت او استعداد دا خراب کته او دروغ وي نو بس هغه د دروغ د لاس ستا د خلا بېمزي شي نو د هغې وجې نه د الله نبي وایي ملائک دې ایستلاړي شي نو د الله نبی وی یو لاله دا ضمانت راکړه چې اصدقوا اذا حدثتم چې کله خبرې کوئ رښتیا ووایئ